داسې کمې نښې دي چې انسان کې موجود شي نه د هغې نه پته لګي چې د ده په ایمان کې کمزوري ده. نن انشاءالله یو بله علامه ذکر کو چې هغه هم د قرآن او د حدیث د دلایلو نه معلومیږي چې دا نښه په چا کې پکې وي دلیل وی په دې خبره چې د دې انسان کمزورې دی، ایمان د دې انسان کمزورې. هغه کم یو نښه ده، اذی المؤمن والمؤمنه، د کم چا د لاس نه یا د خولې نه چې بل مومن یا مومن ته تکلیف رسیږي، دا خبره دلیل دی په دې خبره باندې چې ستا ایمان ډیر کمزور دی. کته رشته قوي ایمان والاوي او زیاتی ایمان والاوي او پتا کې سم ایمان پکې وي، ستا د جبې ستا د لاس نه ببل مومن ته تکلیف نه رسېږي. خو کله چې ستا د جبې او د لاس نه بل مومن ته تکلیف رسی، که سړی وي که ښځه وي، ته په دې خبره به پوه شه چې ستا په ایمان کې ډیره کمی او ډیره کمزوري راغلی ده. مؤمنان خو الله په قرآن کې رسی فرمایلی دي چې انما المؤمنون اخوه، دا مؤمنان خو ورونه دي خپل منځ کې، هر مؤمن د هر مؤمن ورور دی او هر مؤمنه د هر مؤمن خور ده. دا ایمانی رورولي او خورولي د دې تقاضا داوه چې ستا د لاس نه او ستا د جبې نه به چرته مؤمن ته تکلیف نه رسی. په یو حدیث صحیحه کې راغلی د الله نبی رسول فرمایي مؤمن خو د مؤمن رور دی، نه به بے مدد پریدی، نه به شرمای، نه به بی عزت کوي. په یو حدیث کې داسې عجیبه غونته کلمه راغلی ده، د عائشه حدیث ته رضی الله تعالی عنها چې د الله نبی داسې فرمایي ان اربع الربا استحلال عرض المؤمن. سود خاصم ډیر لوی ګناه ده، سود غټه ګناه ده په ګناهونو کې، او غټه ګناه ذکر په یو حدیث کې رسې راغلی د الله نبی فرمایي یو روپۍ چې څوک د سود خوري دا سخته ده، د شپږ دیشتو زنا کولو نه د دې خطر او د دې سزا ډیره سخته. او په بل یو روایت کې رسې راځي د الله نبی رسې فرمایي سود صد پاسا یا او یا حصے دی یا صد پاسا او یا حصے یا درې او یا په یو روایت کې راځي د عبد الله ابن مسعود. سود یعنی قسمونه دي، درجی دي په دې سود کې. خدای الله نبی رسې فرمایي ایسرها د ټولو نه معمولی سودداري یعنی دومره خطرناک ګناه ده اين کې هر رجل امه، نعوذ بالله چې څوک د خپل ابي سره واده وکي او نکاح وسوي. خدا سودونه چې سره پاسه او یادي دی سودونو کې معمولی سود خودم را دی، معمولی سود لکه انسان چې نعوذ بالله د خپل ابي سره واده وکي، دا خو معمولی سود دی. پکې خلوی سود څنګه کم یو دی، خطرناک سود کم یو دی. د الله نبی رسول فرمایي ان اربع الربا استحلال عرض المؤمن یا مسلم. د ټولنه خطرناک سود دی لا څوک چې د مسلمان بیزتی کوي یا هغه ته تکلیف رسي یا د هغه بیزتی ته حلال وي، دا د دې ټولو نه خطرناک سود دی. دا خبره وړه ګناه نه ده، دا داسې یو ګناه ده. په حدیث ته عائشه کې راغلی او په نورو حدیثو کې راغلی چې د الله نبی فرمایي چې کله د قیامت ورځ راشي
درې دیوانه او درې رجسټرې به لګېدلې وي، درې دفترې به یو به داسې دفتر وي چې هغې دفتر کې چې د چا ګناه وه هغه الله د سره معاف کوي نه، هغه د شرک د ګناه ده. دا خبره خو الله په قرآن کې کړې ده. الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک خو الله د سره معاف کوي نه. خو دویم قسم داسې یو دفتر دی د الله نبی رسي فرمایي داسې یو رجسټر به په هغه کې به ستا هغه ګناهونه وي چې لا یعبأ به، چې رب العالمین د هغې څه پروا نه کوي. څنګه په هغه حدیث کې د عایشې رسې راغلي من ترک صوم او صلاة، کېدای شي فرضي روژه به کله پرېښودې وي، کله به فرضي مونځ هم پرېښودی وي، خو الله د دې رجسټر او د دې څه پروا نه کوي، منه معاف کوي دی. وایي به الله وایي زه د دې څه بس معاف کوم، زما خوښه ده، دې کې چا کار نشته دی. خو درېیمه داسې رجسټر دی، داسې یو دفتر دی، داسې یو دیوان دی چې هغې کې الله نه وړه خبره پرېږدي او نه غټه، مګر د هغې جزا او د هغې سزا به خامخا درکوي. هغه څه ده؟ تا چې د مسلمان ته تکلیف رسولی، د هغه عزت ته، د هغه مال ته، هر قسم تکلیف دی چې مسلمان ته رسولی، دا خبره یاد وساته. دا داسې رجسټر دی چې د دې به خامخا د وړې او د غټې خبرې به تپوس کېږي او سزا به ملاویږي. اول خو به داسې وي چې ستا نه به د دې په بدل کې هغه نیکۍ غواړي. تا زما په دنیا کې غیبت کړی دی، د دې غیبت بدله دا راکړه چې دا پلانکې روژه چې د نیولې وه مونځ چې دی دا ثواب یې ماله راکړه. او که دا نیکۍ دې ټولې ختمې شي او بل طرف ته تا خلکو سره ډېر د خلکو ته ډېر تکلیفونه رسولي دي، نو بیا به د هغه چې کم سزاګانې د ګناهونه وي هغه به ستا په دې سر د پاسه انبار شي. ولې مؤمن مسلمان ته ته څنګه تکلیف رسوي؟ قتاده رحمه الله به ویلي ایاک واذی المؤمن، اے انسانه هر مسلمانه د مسلمان د تکلیف نه ځان اوسات. مسلمان له تکلیف مه ورکوه، مؤمن ته تکلیف مه ورکوه. ولې؟ فإن الله يحوته ويغضب له. یاد ساته مؤمن داسې یو انسان دی، داسې یو مخلوق دی چې د دې مؤمن د وجې نه د ده په تکلیف باندې رب العالمین خفه کیږي. الله وایي زه په دې خفه کېږم، ده ته د ماله په دې خبره ډېر غوسه راځي، ماله په دې باندې ډېر قهر راځي چې زما بنده مؤمن ته ته څنګه تکلیف ورسوې، څنګه د ده عزت ته، د ده مال ته، یا په ژبه یا په لاس څنګه تکلیف ورسوې. او بیا د آیات ولستو، د آیات کې الله څه وایي؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، هغه خلک چې تکلیف ورکوي الله وایي مؤمنانو سړو ته یا مؤمنانو ښځو ته، بغیر مکتسبو، هغې څه نه کړي، هغې یو غلطي نه کړي، یو ګناه یې داسې نه کړي چې هغه له یا سزا ورکړي یا یې وله دورې ورکړي، هېڅ غلطي د هغه نه ده شوې، او ته هسې هغه له کله څپېړه ورکړې، کله په بل ته تکلیف ورکړې، کله غیبت، کله پې بدنامه لګې. الله فرمایي فقد احتملوا بهتانا، تا یو بدنامه اوچته کړه، و اسما مبینا، او ګناه دې وکړه، او داسې ګناه دې وکړه چې ښکاره ګناه دې وکړه. یو صحیح حدیث کې راغلی دی، د عبدالله ابن عمر روایت دی، د الله نبی دا کومه موضوع چې روانه ده د دې سره ډېره عجیبه لګي. د الله نبی یو ځل منبر ته بره وخوته او په چوت اواز باندې دا خبره وکړه، په چوت اواز، فنادا بصوت رفیع صعد المنبر، منبر ته وخوته او خلکو ته ټول ناست دی، او د الله نبی په چوت اواز باندې ویلې سی ویلې یا معاشر من اسلم بلسانه ولم تؤمن قلوبهم
اے هغه خلکو چې په ژبه باندې ستاسو اسلام شته او په زړه کې د ایمان نشته، لږه خبره واوره لږ. داسې خلک هم په دنیا کې شته چې هغه ته به د ژبې مسلمان وي، خو د زړه په لحاظ سره هغه مؤمن نشي کېدی. هغه څوک دی چې هغه د ژبې په لحاظ مسلمان دی؟ هغه دا دی چې یو څو خبرې واوره. یو، لا تؤذوا المسلمین لا تؤذوا المؤمنین، مؤمن ته تکلیف مه ورکوه. د چا د لاسه چې مؤمن ته تکلیف ورسېدو، دا به دته د ده په باره کې به داسې د ژبې مسلمان دی، د ده په زړه کې ایمان نشته، د ده ایمان بیخي کمزوری شوی دی، بس د ده ایمان اخري درجې ته رسېدی. یو به دا کار نه کوي، چرته به مؤمن ته تکلیف نه ورکې، مسلمان ته به چرته تکلیف نه ورکې، او که د لاسه دې ورکړی شو یا د ژبې نه، ته د ژبې مسلمان یې، ستا په زړه کې ایمان او اسلام نشته. دویمه خبره، ولا تعیروهم، اے مؤمنانو یو بل مؤمن له به چرته پیغور نه ورکې. مؤمنې ته ځان ته مؤمن وې، ستا د خولې نه چرته بل مؤمن ته پیغور ونه خیږي. او لکه دا په دې معاشره کې، په دې ژوند کې نن سبا دا خبره د چا د خولې نه چې د بل مؤمن ته پیغور وخیږي چې یاره ما ته دا خبره کې ته پلانکیه کار دی، خپل وګوره او دا وګوره او دا، یا ولا په غریبۍ او یا ولا په یو کم یو عزت یو شی باندې پیغور ورکې، دام دلیل دی د دې خبرې چې ته د ژبې مسلمانې، ستا په زړه کې ایمان نه وي. که ستا په زړه کې ایمان وي، ستا د لاسه به مسلمان ته تکلیف نه رسېدی. او درېیمه خبره واوره، ولا تتبعوا عوراتهم، د مؤمنانو په عورتونو پسې مور پسې کېږه. مؤمن انسان دی، غلطي به تې خامخا کی، د هغه دا پټ حالات تا پکې پټ یو عیب ولیدو، تا ولی یو عورت معنا صحیح داسې یو خبره دې پکې ولیده چې د هغې په ښکارولو هغه خفه کېږي. تا له پکار دی چې ده پسې ګرځه مه، هر وخت کې دا ګوره مه چې دی کمې کمې غلطیانې کېږي. که د مسلمان په عوراتو پسې ګرځې، ته د ژبې مسلمانې، ستا په زړه کې ایمان نشته دی، ځکه دا کار کوي. او د الله نبی یو ډېره عجیبه خبره کوي، مه ورپسې کېږه د مسلمان په عوراتو پسې. که ته د مؤمن په عوراتو پسې ورپسې کېږي، الله به ستا د عورتونه دا عیب به دی، الله دا عیبونه به دی الله راښکاره کوي. او دا خبره یاد ساته، الله خفه کېږي په مؤمن باندې، نو ستا به داسې عیبونه، ته به د کور په منځ کې ناستې، د الله نبي فرمایي والله به دې په شرم وشرموي لږ. ځکه الله تعالی چې په چا پسې ورپسې شي، د چا د عورتونو تتبع الله وکړي، والله یو خپل کوټه کې او په خپله کور کې به ناست او په شرم به وشرمېږي لږ. دا به یاد ساتي، دا درې کارونه چې په کم مسلمان کې وي، دا به د ژبې مسلمان شماري، د ده په زړه کې ایمان نشته، د ده په زړه کې مسلماني نشته. دا حدیث چې عبدالله ابن عمر بیاناو، کعبې ته داسې مخامخ ولاړ دی عبدالله ابن عمر، او کعبې ته وایي ما اعظم حرمتک، کعبې ستا ګورې ډېر قدر دی. دا والله د کعبې ډېر قدر دی. په دې مخ د ځمکه باندې د ټولو نه اول کور چې د الله د بندګۍ دپاره جوړ شوی دی، هغه کور دی چې کوم په بکه او مکه مبارکه کې دی. خدا یو ټکی واوره، د کعبې د ورانه عزت نه د مؤمن عزت زیات. یو سړی راولګي مثلا کعبې پسې خبرې کوي، د کعبې غیبت کوي، یا کعبې باندې الزامات لګوي، یا د توره یا دغه راوالي تذکره راوالي او دا کعبه ورانوي، دام ګناه ده، داسې نه ده چې دا ګناه نه ده. د دې د لاسه خو الله تعالی اصحاب الفیل په دنیا کې په کاڼو باندې وشتلي او الله هلاک کړي. خدا خبره واوره چې والله د دې کعبې نه د مؤمن او د مسلمان عزت او احترام ډېر زیات دی. او دا خبره یوازې د عبدالله ابن عمر خبره نه ده، دا خبره ده مرفوع حدیث د محمد رسول الله نم نقل لرګ.
ابن ماجه کې حدیث ته د الله نبی فرمای کعبه ته مبارک وای کعبه ما اعظم حرمتک ستا عزت خو ډېر زیات وما اطیب ریحک ستا دا بویم ډېر مزیدار دی خود الله نبی قسم خوري زما دې په هغه ذات قسم وي چې د چا په لاس کې زما روح ده والله د مؤمن عزت او د مؤمن قدر او د مؤمن احترام کعبه ستانه زیات دی لګ مؤمن وروره ته به چرته په کعبه پسې خبرې وکړي یا به ته چرته کعبې ته ردې بدې ووې نشي ویلی که ستا په دې زړه کې معمولي غوندې میمانې او دا خبر یاد وساته په کعبې رب العالمین دومره نه خفه کېږي لکه چې په مؤمن څومره خفه کېږي لږ د دې د وجې نه د الله نبي داسې فرمایي محمد صلی الله علیه وسلم ایمان د الله نبی فرمایي الایمان بضع و70 شعبه ایمان څه د پاسه او یا حصې دی دا خبر یاد وساته خو اوس د ایمان څه د پاسه او یا حصې دی د ټولو نه افضلها قول لا اله الا الله دا خېچوته حصه ده دا خبره صحیح ده چې د ایمان د ټولو نه غوره حصه څه ده د لا اله الا الله ویل خود الله نبی رسی فرمایي وعدناها د ایمان معمولی حصه ده اماتة الاذى عن الطريق کته ځان ته مؤمن وي هغه شی د لارې نه لرې که چې کوم شی مؤمن ته تکلیف رسي مؤمن ته چې کوم شی تکلیف رسوي دا به که ته ځان ته مؤمن وي زمونږ په دې عرب کې داسې یو مسله ده زمونږ په دې عرب کې دا یو عادت دی زمونږ د مسلمانانو خوی او خبره دا جوړه شوې ده چې خیر دی مونځ کا اودس کرته کوه که ستا د لاس او د ژبې نه مؤمن ته تکلیف رسیږي ته به بیا مؤمن یې ته مؤمن بیا نه ته به ځان ته ستا ژبه غلطه استعمالیږي د مؤمن په خلاف باندې ته ځان ته څنګه مؤمن ویلک منګه داسې کار کړی دی چې دا معاشرات نه دي دام په دغه کې نه دي راوستي وروره دام په ایمان کې لا نه دي راوستي زمونږ سوچ دا دی چې ایمان صرف مونځ ته وایي روجې ته وایي او د الله نبي داسې وایي چې نه دا معاشرات چې دي د بل چا سره ښه ژوند تېرول بل چا ته تکلیف نه ورکول دا د ایمان حصه ده په یو صحیح حدیث کې رسې راغلي د الله نبي 3 ځل قسم خوري څه وایي والله لا يؤمن احدكم والله لا يؤمن احدكم د الله په ذات مې دی الله نبی وایي قسم مې وي دی الله په ذات باندې دا سړی مؤمن نه دی دا انسان مؤمن نه دی دا انسان مؤمن نه دی څوک من لا یأمن جاره بوائقه ستا ګاونډي مؤمن دی ستا د تکلیف نه په امن نه نو ځان ته چې مؤمن ونه ویلک مؤمن دا ګاونډي دی ته په هره طریقه چې تکلیف ورکړي په هره طریقه چې ورکړي تا هغه د الله نبی رسې فرمایي مؤمن خو مؤمن نه خفه کوي ګاونډي خو په دې قرآن کې الله فرمایي د دې ګاونډي والجار ذی القربا والجار ذی ګاونډي کده نږدې وي او که ګاونډي دې لري وي د خیال وساته خو کته خیال نه ساتي او ته هغه ته تکلیف ورکې په هره طریقه چې تکلیف ورکې د الله نبی فرمایي قسم په الله کدا انسان مؤمن وي ساده لاسه چې هر چا ته تکلیف رسیږي فضیل یو خبره کوي ډیره عجیبه خبره کوي او ډیره د زمشری ته نقل کړي فضیل وایي مؤمنه ساده لاسه خو مناسب نه دي چې خنزیر ته ساده لاسه تکلیف ورسیږي ساده لاسه خو مناسب نه دي چې خر ته ساده لاسه تکلیف ورسیږي فکیف بالمؤمن مؤمن ساده لاسه چې مؤمن ته تکلیف رسیږي ته به څه بخاری کې دا حدیث ته ډیر سپیره دا د الله په مخلوق کې یو مخلوق دی خو حرام مخلوق دی حلال نه دی لګ او داسې مخلوق دی چې دلا دا په کور کې چې ته ساتې د الله نبی رسې فرمایي دا چې ته په کور کې ساتې ستا کور ته به ملایک نه راځي لګ او دایم ویلي دي که دا سپی ستا په لوښي کې خوله ووایي د الله نبی فرمایي
دا به وزل انځي او وم ځل به یا اول ځل به دا په خاورو انځي د دې نه په غیر دا لوښي دومره نجس دی دومره ګنده دی خو چې چا ورسره ښه کړي دي چې چا ورسره ښه کړي څومره د الله نبي فرمایي سړی راغی په یو لار روانو او تږی شوی او دا سړی چې و نو د تندې د لاسه ډېر تکلیف ورته رسېدلی و په کوهي باندې راغی بس کوهي ته ورښکته شو ځان له اوبه وڅښلې چې بره راوخوته بره په کوهي د پاسه یو سپی دی چې هغه د تندې د لاسه خپله ژبه رایستلې ده دې سړي یو سوچ وکړو ما ته چې کوم تکلیف و هغه ده هم دی هغه سړی دا خپله کوهي ته بېرته کوز شو او خپله دې پڼه کې وله اوبه راوخېجولې او په هغې یې وڅښلې داسې حدیث په باره د یو بغیې او بدکارې ښځې په باره کې راغلی دی بې حیا ښځه وه چې څه ګناهونه یې هغه د بې حیایي هغې کړی و خو بس یو سپي سره یې داسې ښه معامله وکړه بد یې ورسه ونه کړه تکلیف یې ورته نه ورسه دا د الله مخلوق دی دا د رب العالمین مخلوق دی والله خالق په خپل مخلوق خفه کېږي خو په مخلوق کې چې کم مؤمن وي ګورې په هغه ډېر زیات خفه کېږي صحیح حدیث د ابو هریره کې حدیث قدسی دی د الله نبی فرمایي الله فرمایي لک څه وایي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الله وی زما یو نیک عمل باندې مؤمن دی په مؤمن کې نیک عمل باندې هر مؤمن باندې الله خپکی په هر مؤمن الله خپکی خو په دې کې په دې نیکانو مؤمنانو ته چې ته تکلیف ورکې الله د سوي زما جنگ ته زما د سره اعلان جنگ دی تا سره به زه جنګېږم لږ دو ګناهونه رسېدي ورونو چې الله په قرآن او حدیثو کې د هغې مبارک رسي ویلي سود کو کې د سود نه که نه قلاریږي الله فرمایي فاذنوا بحرب من الله زما د جنگ اعلان واوره زما جنگ ته تیار شه د الله او د رسول جنگ او دویم که مؤمنانو کې نیک عمل خلقو ته تکلیف رسې خبرې پسې کې تکلیف ورکې غیبت کې تهمت پې لګې د هغه مال ته نقصان رسې الله دسې فرمایي ما خود دسې انسان سره اعلان د جنگ وکړو بس یو تکلیف بم نه ورکې خلکو دا سوچ ما چې ګنې تکلیف دی ته وایي کنځلو ته وایي په صحیح حدیث کې راغلی دی د الله نبی دسې فرمایي مر رجل بغصن شجره یو سړی په لارې روان دی او د څانګې یو د ونې یو څانګه په لاره کې پرته قسم یې د ځان څه وخوړه چې زما دې په الله قسم یې دا څانګه خو د مسلمانانو د لارې نه لرې کومه چې د دې دپاره چېرته مسلمان ته والله لأنحینه عن طریق المسلمین دا د مؤمنانو د لارې نه دا څانګه لرې کومه والله یوه څانګې د مؤمنانو د لارې نه لرې کړله او رب العالمین د په باره کې دا فیصله وکړه چې دا به جنت ته ځي مؤمن ته تکلیف مه رسوه په مؤمن باندې الله ډېر خفه کېږي په دې مؤمن باندې حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ډېرې خبرې کړي ډېرې د مؤمن یو ځای کې سودا کوي د مؤمن په سودا به د پاسه نه راځي دا مؤمن له تکلیف ورکوي مؤمن چې د چا د خور لور تپوس وکړو ته به د هغې د پاسه خدمه نه کې دا مؤمن له تکلیف ورکوي مؤمن له تکلیف به نه ورکوي د الله نبی داسې فرمایلی دي چې کله په لاره کې کښېنې اول خو په لاره کې مه کښېنه دې لاره کې کښېناستلو اجازت نشته ولې په لاره کې مه کښېنه لاره کې ځکه مه کښېنه دا مسلمانانو ته تکلیف ورکوي په لاره به زنانه ستا د لاسه نشي تللی سمه په دغه لاره کې کېدی شي ستا په پردو محرماتو باندې سترګې ولګي دا په لاره به ته چې په لاره کې ناست یې ګپ شپ به لګې په دې کې به د مسلمان غیبت وکړي دا ټول د مسلمان تکلیف دی قلار شه د دې کار نه هغې ویل یا رسول الله موږ خو څوک بل ځای نشته سوا د لارې نه د الله نبي وفرمایلې که لاره کې کښېنئ یو څو شرطونه واوره یو به دې سترګې ښکته ساتې دویم به کف العصا مؤمن ته به تکلیف نه ورکې او دریم به دا ده چې امر بالمعروف به کې او څلورم به دا ده چې نهې که دا کارونه شئ کولی د دې د لاندې به بیا په لاره کې کښېنې او که نه نو لاره کې کښېناستل تا ته د دې اجازت نشته
دا یې ولې داسې ویلې مؤمن ته تکلیف مه ورکوه مؤمن باندې الله خفه کېږي عمر خو عجیبه سړی و رضی الله تعالی عمر رضی الله تعالی عنہ دا آیات چې کله واورېدو دا آیات یو ځل خپل ځای کې ناست دی خپله کمره کې دا آیات یې واورېدو چې آیات کې الله وایي والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات هغه خلق چې مؤمنانو له تکلیف ورکوي او مؤمنو ښځو له تکلیف ورکوي الله فرمایي هغوی څه ګناه نه ده کړې فقد احتملوا بهتانا یو غټه بدنامه دې وکړه یو ښکاره ګناه دې وکړه دا آیات چې واورېدو او سوچ یې کاوه ویل زه خو امیر المؤمنین یم زه خو خلیفة المسلمین یم ډېر خلک په درو باندې وامه چې غلط کار کوي آیات داسې کو چې کور کې ولا کور ځای نه ورکوي وی چرته خو به زه په دې آیات کې نیم راغلی راغی د ابی ابن کعب خوا راغی دا په صحابو کې ابی ابن کعب په صحابو کې په قرآن ډېر ښه پوهېدو لږ ابی ابن کعب ته وی یا ابل منذر دا د هغه کنیه وه ویل نن مې دا آیات واورېد او ولستو وقعت مني كل موقع زما عرضی باندې اثر وکړو لا سخفو می کار پرېښودو چې دا به څه کېږي که زما د لاسه چېرته مسلمان ته تکلیف رسېدلی زه به څه کومه لږ زه خو به ویل د دې آیات کې نه راځم مؤمن چې وي هغه د ټولو نه اول ځان سره سوچ کړي چې زما د لاسه خو به چېرته ایذا مؤمن ته نه رسېدلی زه خو به اگر که ته خلیفه یې خلافت دې په خپل ځای دی که ته امیر المؤمنین یې امارت دې په خپل ځای دی خو د دې کار نه به قلارېږي هغه ورته داسې ویلې ډېره ښه خبره ورته وکړه امیر المؤمنین خفه کېږه مه انک لست منهم انما انت مؤدب ومعلم ته په دې کې نه ولې ته خو چې دا خلکو له وال ورکې یا چاله ادب ورکې چاله علم ورکې د دې لپاره دا چې ته مسلمان له بې وجه تکلیف ورکې نو د دې آیات د لاندې راځي لږ د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی مؤمنانو چې درې کسان په یو ځای کې وي نو دوه کسان به خپل منځ کې جرګه نه کوي ولی دا درې کسان چې په یو ځای کې او دا دوه کسان جرګه کوي د دې د وجه نه خو دې بل مؤمن ته تکلیف رسي درېمګړی به وي چې دا به زما د مرګ خو څه مشوره نه کوي یا به ما ته د تکلیف در رسولو خو څه مشوره به نه کوي دا خبرې ولې کړي دا خبرې دې لپاره کړي دا یې دې لپاره کړي دي چې مؤمن ته تکلیف مه ورکوه دا مؤمن ته تکلیف دی ته خپل ګاړی په داسې ځای کې ودرې چې د هغې د وجې نه د مؤمن ګاړی بل طرف ته نشي تللی داسې ته مه وایه چې مؤمن ته تکلیف یوازې دا دی چې ګنې په ټوپک او په ډز باندې ولګ ته مؤمن خو داسې کار نه کوي مؤمن چاته په یو طریقه باندې هم تکلیف نه ورکوي که ستا دا ګاړی بې ځای ولاړ دی ولې بې ځای ولاړ دی ته یو لار ولې بندې ته په یو ځای کې مثلا جلسه جوړه کې او جلوس جوړ کې یا یو تقریب یو پروګرام جوړ کې او ستا د دې لارې د بندولو د وجې نه نورو مؤمنانو ته تکلیف رسېږي دا کم دین دی دا کم پیغمبر کړی ده دا کم صحابي کړی دا کم یو امام کړی ده ته ولې داسې کار کوې دا مؤمنانو ته چې تکلیف درکې د دې سزا به رب العالمین درکې ستا د ایمان کمی دی ځکه تا کې دا مرض پکې دی د الله نبي موږ ته داسې یو خبره کړې ده اے مومنانو مسلمان خو هغه ته وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده ستا د دې ژبې ستا د دې لاس نه چې مسلمان په امر شو نو بیا ځان ته مسلمان ووایه ورنه ګنې ځان ته د دې نه په غیر مسلمان مه وایه د الله نبي یو لوی سړی په دنیا کې تیر شوی دی زمونږ ایمان دی په هغه باندې موږ هغه ته د الله رسول وایو چې کله د دنیا نه تو راغی جماعت ته خلکو ته وایي اے مؤمنانو یا مسلمانانو زه خو انسان یم ما که څوک والی ما که چاته ردی بدی ویلی زما دا ملا ده راشئ خپل بدل نه واخلئ زه د دې خبرې جواب الله له نشم ورکولی چې ما مؤمن ته ولې تکلیف ورکوي او په یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي
زما ربا تا سره می دا وعده ده زما ربا تا ته زه دا خبره کوم زما ربا زه سره دا وعده کوم الله ته به زما سره د دې وعدې خلاف مه کوه یا الله کم مؤمن ته که زما د ژبې نه کنزل وخیږي که زما د ژبې نه ورته خیري وخیږي که زه ورته تکلیف ورسم ربا دا د هغه دپاره د رحمت ذریعه وګرځوه یا الله زما خیرو چرته د مؤمن په باره کې ولې مؤمن ته خیري که زما د خولې نه وخیږي کله کله د ځنې چا نه ځنې کار وشي انسان دی بشر یم الله زما خیري هغه دپاره د رحمت او د دعا ذریعه وګرځوله دا د اول صف ډېر لوی مقام دی جمع کې د اول صف ډېر لوی مقام د الله نبی داسې وایي ملایکې صلات وایي صلات په چا باندې څوک چې په اول صف کې ولاړې په دې باندې ملایک صلات وایي صلات کوم ټکی دی دا رب العالمین په محمد رسول الله باندې دا ټکی ویلی په یو حدیث کې راغلی 3 کرته ملایکې صلات وایي په کوم او په بل حدیث کې رسې راغلی که د اول صف کې ته ولاړ وي په دې اول صف کې که د دې مقام چاته معلوم وي د الله نبی فرمایي چې په اول صف کې څومره لوی مقام دی د الله نبی فرمایي بیا به د خلکو یو بل په تور والی چې وړاندې شه دې صف کې زه ودرېږم یا به خسنه پې ارسلې یو بل ته به ویلې نن په دې باندې خسنه کوه چې ته به په مخکې صف کې راځې کښېنې به ودرېږې که زه به ودرېږم خو یو خبره وه په کنز العمال کې راغلی دی د الله نبی فرمایي سا چې د اول صف مونځ د دې د وجې نه پرېښودو چې دی وایي زه به اول صف ته خو ځان ورسوم خو هسې نه چې د مسلمان د سټ د پاسه زه خپې چېرته وانړوم او هسې نه چې زه مسلمان ته تکلیف ورنه کړم د الله نبي داسې فرمایي د دې اول صف په دوه چونده به الله تعالی په دې شاته صف او په درېیم صف کې ثواب درکوي دا ولې مؤمن ته تکلیف دې ورنه کو مؤمن ته دې تکلیف نه ورکو د دې د وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم عمر ته ویلي عمره حجر اسود ښکلوه حجر اسود چې څوک ښکل کړي د دې ډېر لوی مقام دی تا چې ګناهونه کړي هغه به درله معاف کړي چې د قیامت ورځ راشي د دې حجر اسود به ژبه وي د دې به سترګې وي دا به تا له ګویي کوي چې زما ربه زه په دنیا کې دې ښکل کړی و ما نه لاس لګولی رسول الله عمر ته وایي مضبوط پهلوان سړی حجر اسود چې ښکلې ګورې چې چېرته مؤمن له تکلیف ورنه کړي د دې نه به ځان ساتي ولې دې باندې الله دا خبره واوره نبی صلی الله علیه وسلم جمعې ورځ ده یو سړی را روان دی او دا زمونږ په پښتنو او په عام خلکو کې دا عادت وروسته به راشي چې ته وروسته راشي وروسته بیا کښېنه نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي سړی را روان دی د خطبې په دوران کې ورته وایي کښېنه مه راځه دې پله ولې فانک قد آذیت الله ته فانک قد آذیت مؤمنانو د څټونو د پاسه خپې اړې په دې خو تا ته وړه ګناه نه ده کړې د مؤمن د سټ د پاسه په چې خپه دې واړوله نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې د قیامت ورځ راله اتخذ جسرا علی جهنم تا نه به الله تعالی د جهنم د پاسه پل جوړ کړي ولې ته د مؤمن ته ولې تکلیف رسې د دې د وجې نه خپل ځان ته کتل غواړي مؤمنه یحیی بن معاذ وایي ډېره ښه خبره کوي یحیی بن معاذ وایي ستا د مؤمن په باره کې بس 3 خبرو ته سوچ کا ان لم تنفعه فلا تضره مؤمن ته که پیدا نشي ورکولی ضرر خو مه ورکه مؤمنانو ته که د لاس نه پیدا نه ور میلاویږي ضرر خو مه ورکه او دویمه خبره چې ان لم تفرحه فلا تغمه که مؤمن خوشحالولی نشي خفه کوه خیمه او دریمه خبره ان لم تمدحه فلا تذمه که مؤمن صفت نشي کولی بد خیمه وای الله پر یې خبره خفه کیږي ته څنګه مؤمن ته دا د چا بنده دی دا د چا مخلوق دی دا خو د الله منونکی بنده دی ته ته څنګه تکلیف یو سړی عمر بن عبدالعزیز ته راغی عمر بن عبدالعزیز وایي زما یو نصیحت واوره تقریر درته نه کومه خو زه درته وایم مسلمانان 3 قسمه دي فجعل کبیر المسلمین ابا چې مسلمان وي او غټ وي هغه ته داسې نظر کوه لکه د پلار وجعل صغیر المسلمین کابنین
دا وړوکی مسلمان داسې وګرځوه لکه ستا چې بچی او دا وجعل اوسطهم اخا چې که عمر نه کم وي ستا همزولی وي ده ته داسې ګوره لکه ورور فأي المسلمین تريد ان تسوء الیهم اسې د زړه سوچ وکړه پلار له څوک تکلیف ورکوي بچی له څوک تکلیف ورکوي ورور له څوک تکلیف ورکوي اخیر دا ټول مسلمانان خو به یا د پلار په ځای یا به د بچی په ځای یا به د کم چاله ته تکلیف ورکوي د دې د وجې نه دې خبرې ته لږ سوچ وکړه مسلمان وروره ستا د چا تا ته خو او دا خبره واوره چا ته که د تکلیف رسولی نن تی بخنه وغواړه وله ورشه ورته ووایه ما تا ته داسې تکي ستا مې غیبت کړی په تا مې تهمت لګولی که مال دې وله والی مال وله ورکه که چېرته دې څپېړه باندې والی څپېړه وایه ما بېرته ووایه داسې ورځ را روانه ده والله د دې وړې وړې خبرې تپوس د دې بدله به نه رب العالمین په دې خبره خفه کېږي د دې مؤمن بدله به نه رب العالمین په خپل انداخلي د دې اهمه خبره داسې ده په یو حدیث کې داسې الفاظ دي چې مؤمن رسول الله وایي هغه ته وایي چې نور خلک یې په خپلو وینو په خپلو مالونو باندې اعتماد پې وکړي په تا باندې چې ته د چا د باندې اعتماد نه یې په خپله وینه وایي چې د ده که زما په وینه لاس ورشي ته مؤمن نه که بل د چا د باندې اعتماد نه په خپل مال ته مؤمن نه مؤمن خو دې ته وایي چې من امنه الناس علی دمائهم و اموالهم چې خلک پې دا اعتماد کوي په هر څه کې خپله وینه دی زما وینې ته څه نه وایي دی زما مال ته څه نه وایي الله رب العالمین نه سوال کو چې الله دې موږ له د مؤمن د هر قسم تکلیف نه الله تعالی موږ له حفاظت راکړي که چا سم بد کړي الله دې ولا زمنګ بد د هغې دپاره د خیر ذریعه وګرځوي که چا تم خیري کړي الله دې زمنګ خیري د هغې دپاره دعا ذریعه وګرځوي الله دې د مؤمنانو حفاظت د هر جانب نه وکړي الله دې زمنګ په ایمانونو کې برکت واچوي الله دې زمنګ ایمانونو کې نه کموي واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين